الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. زه یم مظفر شاه باچا د ټیلنټډ مساخیل د یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو، لاس او خپې د الله له طرفه یو لوی نعمت دی. په لاس او خپو باندې انسان ځان له مزدوري کوي، ځان له محنت کوي او خپلو بچو له حلال رزق پیدا کوي. ملګرو، نن به موږ تاسو د خپل یو داسې ملګري سره د یو داسې حوصلهمند ځوان سره میلاو چې د کوټې کلي دی. تاسو به ډېر ښه پېژنئ، خو د هغه د هنر نه موږ نن پرده اوچتو. دنیا ته به ښیو د هغه د ټیلنټ چې د یو لاس سره هغه خپل څومره محنت کوي، چاته لاس نه نیسي. خپل محنت مزدوري په دغه یو لاس باندې هغه په کومه طریقه کوي او څنګه یې کوي، بیا د دې سره هغه ته څه مسایل دي، څه ستونزې دي، ورته د دې ټولو باندې به موږ خبرې اترې کوو. راځئ چې تاسو میلاو کړو د حبیب النبي سره. وروره، د ټولو نه مخکې خو راته دا ووایه چې ستا د لاس چې کوم دی، ستاسو یو لاس دی، نو دا څه مسله راغلې وه او دا څنګه ضایع شوی دی؟ دا چې ما چې دی نو مشین اره غټه اره چلوله. په بچپن نه زه مزدورۍ ته وتم، نو 13 کاله عمر کې زما د لاس ضایع شوی. ما باید د هغې کې کار کوو، بس هغه د الله طرف وه، د الله نه مقرره وه. په دې کې زما د لاس سترګې منتور دور شه پټې د پاسه راغلی وم، نو د هغې په وجه سره زما د لاس ضایع شوی دی. مشین په پټې شکر الحمدلله الله پاک چې دی که نه، په دې کې الله پاک برکت واچوي. دی کې الحمدلله چې الله پاک چې دی نو دې کې 10 ټنه الله پاک روزي ورکوي. ځکه روزي ورکوونکی الله باچا بل څوک دی. خو موږ یې هسې الله پاک یو اسباب غوندې پیدا کړي. موږ لکه موږ چې څنګه چې دی د الله د رضا لوښی نیول زموږ کار دی، رزق اچول پکې د الله کار دی. موږ هغه الله پاک دغه لوښی نیولی دی. ماشاءالله. تاسو ووایئ چې 10 کسه کوړمه، نو مطلب ستاسو واده شوی دی، بچي مو دي؟ څو بچي دي د خیال؟ الحمدلله زما خو چې یو بچی دی او یو مې کور والا دا دی چې مې راسره خویندې وروڼه دی، مور پلار دی. د کور ټول کفالت ستاسو په لاس دی؟ زه د ټول یم چې یم مشر یم، د کور ټول چې دی نو دا زما په ذمهوارۍ. ماشاءالله. کوم پروګرام چې دی، دا کومه خپرونه چې موږ چلوو ټیلنټډ مساخیل، دا زموږ ډېر ملګري کوم چې مسافر دي، زموږ مسافر پښتانه وروڼه دي، هغوی ګوري او ماشاءالله هغوی موږ ته بار بار وینا کوي چې تاسو که داسې څوک یي نو موږ ورسره مرسته کوو، موږ ورسره دغه کوو. نو تاسو چاته د خپل هیلپ دپاره، د مرستې دپاره څه اپیل کول غواړئ؟ نه چې موږ دا اپیل کول غواړو چې موږ وایو چې د دې نه هر سړی د خپله حوصله نه بایلي. د رزق وعده الله پاک کړې ده. که غواړې د الله پاک نه دې غواړې چې مخلوق ته چې لاس نیسي، نو الله د دې ونیسي. او دا چې دی نو یو سړی دی چې ما نه الله پاک څه مقرر کړی، الله پاک به یې ما له راکوي. نو زه خو د الله پاک نه غواړم چې ما له الله پاک راکوي چې څه په مقدر کړي، نو ما یې په حلاله طریقه ولې نه راکوي؟ نو ما خپله حوصله په خپله نه ده بایللې. نو زما ټولو وروڼو ته دا درخواست دی چې هغو خپله حوصله نه بایلي. ولې چې د الله نه څه مقررې ما څنګه چې ما ته میلاږي داسې به ده ته هم میلاږي، په مقدر کې چې صحیح هغه به ده ته هم میلاږي. ملګرو، تاسو د حبیب النبي خبرې واورېدې. ما د ده نه پوښتنه وکړه چې چاته څه د مدد دپاره اپیل کول غواړي. نو ملګرو، دا د حوصلې یو غر دی چې تاسو کتلی شئ زموږ په سکرین باندې چې د یو لاس سره ولې الله دومره همت او حوصله ورکړې ده چې د ده وینا دا ده چې زه چاته د مدد اپیل نه کوم او الله ماله که یو لاس دی، خو ماله همت راکړی دی، حوصله یې راکړې ده. او د ده وینا دا ده چې زه خپل همت کولی شم، زما خرچه څومره د کور اخراج چې دي هغه الحمدلله پوره کېږي. نو زموږ حبیب النبي صاحب ته یو بیا زموږ سلام دی او موږ ته ستا د حوصلې ته سلوټ کوو. زه دا غواړم که نه چې زم چې کم سړی معذوره یې کم دغه یې هغه راشي زما مخې زما له ډېر افسوس راشي، خو بیا د وس مطابق چې زه د هغه سره امداد کول غواړم، زه یم چې څه مې هغه ورسره وکړم. خو زه ورته یم وروريات چې دا د الله چې مخلوق ته لاس نیسي، نو الله ته ونیسه، چې څه دې په مقدر کې الله به درکوي. نو زه ورته یم چې حوصله تاسو هم مه بایلئ،
ځکه چې که تاسو څه نسل لږ داسې حرکت معمولي کولی شئ یقین ډېر ګران کار یې نو دا پیزارو ګنډی که دا نه شي کولی ګړي ستاسو دا کار په ګوتو کېږي خو خپل معذوره یا د هغه په خپل معذوره یا په لاس معذوره په لاس معذوره باندې چې سړی بیا نور کار ځان نه سوچ کړي آسان یا د ګاډۍ کار فروټ خرڅوي یا سبزي خرڅوي نو دی چې دی په دغه طریقې سره چې سبزي یا دغه شی تیار کړي نو ته د به الله پاک چې څنګه مقرر وي په دې سوال کې یا په هغه کې داسې به الله پاک به دې کې د انسان نه د روزي ورکوي هغه په حلاله به محنت سره به ورکوي نو په هغې کې به برکت یې په هغې کې به خوږوالی په هغې کې به مزه وي په حلاله روزه کې ډېر برکت او ډېر مزه وي او ډېر خوږوالی به وي ملګرو تاسو دا د حوصلې نه د همت نه د ډکې خبرې چې کومې اورئ نو ملګرو زه به حبیب النبي ته اوس خواست کوم چې دی د خپل لاس تاسو ملګرو د لاس کار کولو مطلب صرف او صرف دا و چې تاسو وګورئ په خپلو سترګو باندې وګورئ چې اکثر به تاسو په بازارونو کې او په د دې میلو کې او په دې کلو کې وینئ چې ښه ځوان جان او په لاسو پښو روغ وي او خیراتونه غواړي زکاتونو پسې ګرځي خو زمونږ دا رول چې کوم دی دا د حوصلې یو غر دی یو دا د هغې خلکو دپاره یو نشان دی یو د یو عبرت یو نشان دی چې تاسو کتلی شئ د یو لاس سره ما تاسو ته د ده دوکان هم وښو چې دی خپل دوکان چلوي د ده سره کسان هم کار کوي او دی 10 کسه کوړمه په ایک یوازې سر باندې ساتي نو حبیب النبي صاحب ستا د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو ډېره مهرباني او زه ستاسو د حوصلې ته ستاسو د همت ته سلام کوم ډېره مهرباني او الله مو روغ جوړ او خوشحاله او دقسې چې کوم دی د حوصلې او د همت نشان همیشه دپاره ساته ملګرو دا ټایم کې زموږ سره د حبیب النبي یو خوږ ملګری د ورکوټوالي ملګری ناست دی ظاهر شاه نو د حبیب النبي په باره کې دی څه وایي الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو په خپله باندې وکته او زما وینا ته به مجد نه تاسو په خپله لیدلی چې حبیب النبي څونه یو نر او یو غیرتي ځوان دی او زه به درته دا ویم چې مونږ اکثر د ده د نرتوب ډېرې خبرې دي څه دا ښکاره دي اکثر مونږ ناست یو یو ځای په ملګرتیا کې ناست یو په حجره کې یا په دغه کې باران به ورېږي یخني به وي مونږ دا ټول ملګري اکثر په مونږ کې دا کمزوري ده څوک منزله لاړ شي څوک نه شي حبیب النبي داسې یو بنده دی چې دی به سهار هم په باران په سیلۍ په یخنۍ کې پاسي په دې یو لاس باندې به دی اودس چاردام خپل عبادت کوي نو مونږ هم اکثر ده ته وګورو او مونږ له هم شرم راشي وګوره حبیب النبي زم د محفل نه پاسېدو 15 ټیمه مونځ کوي او دغه شي نور چې دی نو د دا بله دا خبره چې لکه کیدای شي په دې خبرو کې ده نه کړي دا کار چې دی دا اوس چې دا کم کار کوي دا خپې سره کوي دا محنت کوي که نه نو دا بله دغه خبره دا ده چې دا د دې لاس د ضایع کېدو نه پسې زده کړی هم دی او کوي هم د دې نه مخکې دا د نوې ظاهر شاه ګرانو کتونکو دا و حبیب النبي او د هغه ملګری ظاهر شاه ملګرو د ټیلنټډ مساخیل د یوې نوې خپرونې پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی الله په امان